السلام علیکم ملګرو دا سایډ له چې تاسو له کومه ویډیو ښکاري او دا خلک منډې وایي دا د انډیا خلک دي جي نو دی څه ډانس شو دپاره یا څه د مووي دپاره یا د مووي شوټینګ دپاره منډې نه وایي جي دا انډیا چې کوم دی نن چاندریان 3 پراجیکټ چې کوم دی سپوږمۍ د تلو چې کوم پراجیکټ دی هغوی دغه راکټ لانچ کوي تاسو له په دې ویډیو کې ښکاره به هم شي دیږي کې ویډیو کې خبره زه ځکه کوم تاسو سره ځکه دا ویډیو زه شریکوم چې انډیا زمونږ مطلب مونږ نه یو ورځ پس آزاد شوی دی په 15 اګست 1947 آزاد شوی دی او پاکستان په 14 اګست 1947 کې آزاد شوی دی خو دیږي کې څومره غټ فرق دی هغه ځای کې تاسو حالاتو له وګورئ او دې خوا زمونږ په ملک کې حالاتو له وګورئ چې سیاسي حالاتو په وجه باندې زمونږ ملک کې کم درز غوبل شروع دی او هغه طرف له وګورئ چاندریان 2 چې کوم په 2019 کې دی دغه پراجیکټ دغه کړو مون لدی یو سټلایټ لیګلو یو راکټ مون ته دی لیګلو سپوږمۍ ته دی لیګلو چې هغه فیل شوی په 2019 کې نو هغې نه پس چې کوم دی 4 کاله پس په 2023 کې په 14 جولای باندې دی دا بل هغه چې کوم دی راکټ چې کوم دی سپوږمۍ ته لیږلی چې دا به سپوږمۍ باندې لینډینګ کوي او که چېرې انډیا په دې میشن کې کامیابه شوه نو انډیا به 4م ملک شي په سپوږمۍ باندې لینډینګ کولو والا امریکا رشیا چاینا دې ملکونو آلریډي په مون باندې لینډینګ کړی په سپوږمۍ باندې لینډینګ کړی او انډیا چې کومه ده هغه به 4م ملک شي چې دی به په سپوږمۍ باندې لینډینګ وکړي انډیا زموږ نه ډېره زیاته ایډوانس روانه ده که هغه ټیکنالوژي میدان دی که هر فیلډ کې تاسو وګورئ هغه موږ نه په هر څه کې ډېره زیاته مخکې روانه ده وجه څه ده وجه چې دا د هغوی چې کوم پالیټیشنز دي د هغوی چې کوم سیاستدانان دي زه دا نه یم چې په انډیا کې به رشوت نه وي په انډیا کې به کرپشن نه وي زه دا نه یم چې په انډیا کې به غربت نه وي زه دا نه یم چې په انډیا کې مهنګۍ نه وي کیدای شي د پاکستان نه پکې زیات وي دا هر څه خو د هغه دي چې کوم سیاستدانان دي د هغه دي چې کوم لیډرز دي هغوی که کرپټ دي نو هغوی ملک له هم څه ناڅه فایده ورکوي زموږ د ملک غوندې سیاستدانان نه زموږ د ملک غوندې کرپټ پالیټیشن نه چې لس ویني لس واړه کور ته وړي هغه ځای کې که کرپشن ویم نو هغوی اته مطلب په ملک لګوي نو 2 تې وخوري یا 15 خپله جیب کې واچوي 15 په ملکو لګوي نو هغه ملک ځکه دومره په مخ په ترقۍ روان دی او څو ورځې مخکې د امریکې چې کوم پرایم منسټر د مودي هغه په امریکا کې یو تقریر کولو یو سپیچ کولو چې هغه تقریر کې هغه دا خبره وکړه چې پاکستان زه د خپل مقابلې قابل نه ګڼم پاکستان زه د خپل دشمنۍ قابل هم نه ګڼم وجه څه ده وایي هغوی کې چې کوم مطلب خپل پالیټیشن په یو بل لګیا دي نو هغوی دپاره د هغوی د تباهۍ دپاره هغوی په پاکستان کې کافي دي زمونږ هیڅ قسم وایي زمونږ له هیڅ قسم دا ضرورت نه راځي چې مونږ په پاکستان باندې یا حمله وکړو یا سره مونږ دشمني وکړو د هغوی دشمني وایي د هغوی په خپل ملک کې پراته ده نو دا بالکل حقیقت خبره کړې ده تاسو وګورئ زمونږ د ملک حالات وګورئ زمونږ د ملک مهنګایانې وګورئ زمونږ د ملک چې دا کم نوجوان نسل دی دی فیوچر تاسو وګورئ هیڅ قسم فیوچر دی په پاکستان کې نه ښکاري د غریبو عوامو خبره زه کوم چې کم مالداره دی هغوی آلریډي کروڑپتیان دی هغوی آلریډي میلیونر دی د هغوی آلریډي بزنسونه دي په پاکستان کې د پاکستان نه بهر زه د غریب د عوامو په دې ویډیو کې خبره کوم د دوی په پاکستان کې هیڅ قسم فیوچر نشته راتلونکي ټایم کې تاسو وګورئ په 2023 کې 2022 تقریبا تیر شوي 15 میاشتو کې د پاکستان نه 12 لکه ځوانان چې کوم دي هغوی مسافر شوي دي نورو وطنونو له روزګار دپاره تللي چې هغوی کې ریشو چې کومه 60% دغه کې ځوانان چې کوم دي هغه پروفیشنل ځوانانو جی پروفیشنل نوجوانانو چې هغوی سره ډیګریانې وي هغوی ټیکنالوژي لحاظ سره هغوی ډاکټرز وو هغوی انجینیرز وو هغوی کمپیوټر سکلز وو هغوی سره خو ملک په دې وجه پرېښې ده چې په ملک کې غربت دی او جابونه نشته دی نو هغه دغه زموږ ځوانان چې کوم دي هغه د بل ملک سرمایه جوړېږي هغه بل ملک له د خپل ایجوکیشن په وجه باندې بل ملک له فایده ورکوي د هغوی چې کوم سکلز دي هغې نه بل ملک فایده اخلي خو انفارچونیټلی چې زموږ ملک چې کوم دی هغه د دغه کرپټ پالیټیشن په وجه د دغه بکواس سیاستدانانو په وجه باندې چونکه دی خپل ځان ښه سیر کړی دی تاسو د دې ټولو سیاستدانانو بینک بیلنس که تاسو کړو تاسو به حیران شئ و دی بیا په بهر ملکیانو کې پراپرټیانې دی وګورئ دی په بهر ملک کې بزنسونه تاسو وګورئ نو تاسو به حیران شئ دومره بزنس او دومره پراپرټي او دومره غټ کاروبارونه د امریکې د پرایم منسټر به هم نه وي په فارن کنټریز کې چې څومره زموږ د دې ملکونو د سیاستدانانو دي وجه څه ده چې دی د پاکستان لوټ کو دی پاکستان وخوړو دی د پاکستان یوه روپۍ چې کوم ده دی خوري او د پاکستان عوامو ته او د پاکستان له په هیڅ قسم فایده نه میلاویږي دا یو شاړ غونتې اپډیټ مې صرف او صرف تاسو سره شریک کولو چې زموږ ګاونډی هیواد وګورئ چې د هغوی هوا په موږ لګي او زموږ هوا په هغوی باندې لګي چې په کومه هوا کې ساه خلي په هغوی کې موږ هم ساه خلو هغوی څه د بل مطلب د بلې دنیا خلک نه دي یا چېرته موږ نه په یورپ کې نه دي پراته تاسو بنګلادیش وګورئ تاسو افغانستان وګورئ تاسو چاینا ته خو خیر موږ په 20 کالو کې هم نه رسو که داسې مطلب ډېر زیات ډیټیل سره نه ځم خو افغانستان تاسو وګورئ
بنگلاديش تاسو ګورئ، انډیا تاسو ګورئ، د هغوی اکانمي لږه په انټرنیټ باندې سټډي کوي او د هغوی مطلب د هغوی چې کوم بینکس دي هغوی چې کوم ملک بینک دی بینک لکه زموږ چې څنګه سټیټ بینک دی د هغوی ډالرز وګورئ چې سره څومره ډالر دي، نو تاسو به خپله کمپیر کوي چې زموږ ملک کم ځای نه کم ځای له ورسېدو او هغوی ملک کم ځای نه کم ځای له ورسېدو. 1971 کې بنګلادیش آزاد شوی دی او د هغوی اکانمي لږه سټډي کوي، تاسو له پته ولګي چې زموږ ملک کم طرف ته روان دی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.